شی خزد مڑشی نہ تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج زما سلوی خلد غوالنگشی ما در تپوغت کی ویلی چرورا دمڑی روح رازی پا بنیرا ناستی فاتحہ زو کا چٹنی مور سر لگا کوا چه دمڑی خلدی کی کا نہیں او بیا سلوی اخبر دیا دمڑی فاتحہ چه بکم ولوخو کی جماعت ترولے دی اغلوخی بکور نہیں سارے دابم ملالا ورکے بیا پسل وقتے کہ جوڑم راتا ہو کہ مسواک گمنزا کیڑے پٹکے پڑی سادر سرنے میں تختوں پورے پٹکے من سر خدا مرکا کھلا بنی آدم کی گئی یو ملک لوی سڑاو دے پیخور زما ډیر اشناو په جلی کی راغے ماتا ہوئی کیا آلے مال کیا آلے یخنی ہو کیا آلے من پیو تیرے نوراتی خوابی دیکھے تھے بڑی سردی لگ دی آئی ماتا ہوئی نا یارا میں نے کہ منو کیا اس کہ میرے پتر نو خدا تباہ و برباد کرے میرے پیچھے گرم سویٹر نہیں پھینک دا کہ میں پاواں منو سردی نے مار چکا سڑک من ڈکا صدر کے ودود سنز بنینون والا اغین یوالا بنین روڑو مالا ما واغستو لستونو والا آتی پیو میرا مال بڑا خوش آیا وہ چادر تری مانگی اس کی ہو بھی لیا استاسو اغا قوم یہ کا قرآن و حدیث تو پوئی ہوئے تا بدا کرتوتونه ولی کول قرآن پوئی وے او چادر تویلی وے چې دس یو کتابل چې نا د خدای قانون دے چې لیس للانسان الا ما سعى تاسو ټول وایي لیس للانسان الا ما سعى اللہ وی سڑی تا ایچ پکار دا رازی مگر آگا چی دا پخپلا کری سو چی دا خپلا کری دا مرگ نرستو با آگا سیزونا ورطا کارامت کی او بیا دری سیزا پیغمبر پا حدیث کی ویلی علم کرے دی دے او بلتا دے خودلے صدقہ جاریہ جماعت دی جوڑ کرے پول دی جوڑ کرے سرک دی جوڑ کرے کوئے دی ویستے ترسو چې دا آباد وی او خلق ته فیدالی مړی ته فیده رسی ٹھیک او نیک اولاد چې چا پریخی او د مرگ نرستو پلار او مور ته دعا کوي دا درې سیزونه د مرگ نرستو په کار راځي حضرت علی فرمایلی دي چې لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل مرگ نه دی مگر پاجل دی او قبر بکس دا عمل دی سدی چی دنیا کی کڑی پا قبر کے محفوظ در تپراتی پالواگانو پا قبر کے نخلا سی بیا سقاط تقسیمی گی پا دیرہ کے سقاط غط ملا چو گوری ما غندے ناغل 500 روپے ورکی چی شور وانا چی اور سپیرہ طالب چو گوری اغل 2 روپے ورکی خدا دے کور روان کا چی 50 قات کی گی اغل دے 2 کی چی 95 کی گی اغل دے 100 ورکڑے خونا دے چوڑا شا زمین پا کلی کی ہو سڑے ہو آغا با دسقات غوٹا پا جیب کے پرانستا نیمے دے پٹی کے اور نیمے دے رویستے چارا توی دے دسی چل کے مال خطولا گن کپی دن تیرے روزو کی عمری لطلے ہوں دا سلو کاپے تقسیمول ما پسیم یو کاپے راؤ مال کاکا خدا تا چا غریب نہیں کمر جی چارے بل چالا بے ورکی رستو چارا رستو چارا والخدولت بس من گئے ما پسے راؤ اسم دے چرتا مڑی کی پیخ شم ما پسیم سقات راؤ تو ما کی گی تو ما زکاة کی گی زما عزیزان استا سوار ستبا دی او مونگا چنگ شو
مونږ د غرغشتو مولانا سے پشان شو 50,000 روپے نن 30 کاله مخکې د افریقې سیټانو والا ورکولې ویلې میں نہیں لیتا لے لو حضرت نہیں لیتا ما ورته پښتو کې وی دي دا ولې نه لې دا 50,000 روپے 30 کاله مخکې 50,000 څومره وي مالجی ولې نه لې ویلې دې پیسو ته مې د قرآن یو آیات نه پریدي مال کوم آیات ویل تاسو اوس زما روټۍ دې سیټانو تا وخوړه او قرآن ویلی دی چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نو کدا پیسې ما واغستې نو دا به د دې روټۍ بدل جوړ شي او روټۍ به د خدای د پاره نشي 50,000 روپۍ د نن 30 کاله ما علما داو خلق داو بیا ما ته په پښتو کې وایي ما ورته پښتو کې ویل مالجی وایلی چې مال یې راکوي بیا ما ته ویل وایه تا سره به په لاره ځي ته هم ګڼکپې ویل بیا وشو کوه که خو ما نه وځئ او مال یې قرآن وخوړو چې دا کومه روټۍ تاسو وخوړه دا وړه مې په قرض اخیستي دي دا وړه مې په قرض اخیستي او 50,000 روپۍ د نن 30 کاله مخکې ما اخله دا څنګه سړیو دا داسې سړیو چې د حدیث درس به پڑھاولو او کوم حدیث کې به چې د ورځې ورته اشتباه شوه چې دا داسې دی که داسې دی د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې چې دا حدیث داسې دی واو یعنی 80 کاله د پیغمبر حدیث پڑھاو کړی دي او 80 کاله د شپې ورته پیغمبر په خوب کې د حدیثو اصلاح کړي بیا ما ته وایي ما ته چې ما یو کتاب لیکلی او په توحید کې د شپې خوب کې ملائک راله او زه ونیوم چې تیار شه خدای ته دې پیشي کیږي و ما وی چې ما به کتاب کې څه غلطي کړي چې خدای ته پیش کړم راته وی چې نصیر الدین دا کتاب تا لیکلی ویل مال چې یا الله ما لیکلی و راته وی چې ځه ته ژوندی یا ورسه مې درته معاف کړه علما داو یو محدث ته شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند صدر مدرسو هغه دا راوی متعلق وایي چې هذا الراوي عند المحدثين ليس بقوي ولكن اذا مات قبره يفوح حين دفن ربیس دا کوي موږ د دنیا تعلیمم تباه شو الکان چې ټول ورځ بلی ټکی هغه کالجونه ویلی شي چې امتحان ورکي پلار او مور بیا په پروفیسرانو پسې ګرځي چې هله پرچې کمزوري کړي الکان تباه شو مذهبي طالبان هم ماما ټول غرق شو دا مدرس ملیان نه جوړي عربي یو ټکی نشي وی نعم آباد خان چې جمعات کې یو عرب را پاسې نو یو مولا تقریر کولو ورته یا شیخ فتركني انا اسأل من الناس ليس معي الزاد والراحلة انا اذهب الى مكة نا مولا ورته وی چې چپ کړه نو عرب وی چې یا شیخ انا لا ادري چپ کرو ايو شيء چپ کرو قلت لك انت اجلس وانا اسأل من الناس ليس معي الزاد والراحلة انا اذهب الى مكة وقلت چپ کرو دے بیا ورته چپ کرو امولا له دومره نه ورتله چې په عربي کې عرب ته وایي چې فسکت لفظ فسکت باندې نه پېد نو زما عزیزانو مونږ دوره وکړو او 2 ټکي عربي نه شو ویلی BA پاس کی د درخواست لیکلو په چل نه پوي نو الله در باندې څه عذاب نازل کړی دی
چې BA پاس په جونیئر کلرکای پسې ګرځي دا لکان کنه ها اوس په بند بندونه غځوي وې د بلدیات انتخاباتو پورې په نوکرو بند او چې دا به څوک خوښي هغه د پاره بند نشته غریب د پاره بند راشي ما سره وګورئ د BA درخواستونه د سپۍ برتی کولو د پاره پراته دي سپۍ نه برتی کی عذاب در باندې نازل دی کنه تمام نوجوان طبقه تباہ شوا تعلیمونه کړی دي ځای نشتا ډیپلومې اغستی دي ځای نشتا وجه څه ده چې قرآن او حدیث هم پرېښی دین او مذهب هم پرېښی اسلام مو پرېښی نو خدای تاسو پرېښي خبره درته کوم اوس یو ځای نه رالم یو سړی راغلی او منظوري اغسته په انټرکان هوټل کې چې د لور کویدن مې ده او په انټرکان هوټل کې دې ما ته د میوزک اجازت ملو شي اوسنۍ خبره او سړی هم لوی سرمایهدار سړی و نو هغه بابو ورته ووی چې دی انټرکان آزاد ځای دی چېرته چې د شرابو پیټۍ پرتی دي او د شرابو کمرې ډکې دي هلته د میوزک اجازت غوښتو څه ضرورت دی تاسو خیال راغی بیا تاسو ګورئ چې په دې ملک کې هغه خلق گرفتار شي کله چې هغه بلو پرنٹ جوړوي بلو پرنٹ تاسو ټول پیژنئ او پته ده درته هغه فحش فلمونه هغه بیا دا زمونږ د ملک غټایټ او دا د سنډا رونه چې دي دا خلق ټوله شپه بلو پرنټونه ګوري ورسره ښځې ناست دا جلسه نن ماسپخین نه پس بکېده او مازیګر بکېده ما د مولانا صاحب ته وویل چې که زما د درتلو شوق دی وي نو مازیګر یې مه کوه زه سهار 10 بجې او که مازیګر دلته نورې میلې لګېدلي کوچی بازار کې نو ما زمونږ هم خوله بېواکه غوندېده او لوډ سپیکر به دې لګولی مال سحر کې وکړه تاسو اندازه وکړئ چې د کوم قوم د ښځو او د نرو دا حالتي دغه قوم انجام بڅي هغه قوم به بخلی کېږي څنګه یو سړی چې شپه ورځ سترګې زنا کوي شپه ورځ سهار نه والا تر ماسخوتن 10 بجو پورې ستا سترګې زنا کوي د قرآن نه رستو د دې مدرسې طالبان او چڼي بوتلل او تا پسې ختم کول دا قرآن به تا بخي یا دې طالبانو ملیانو تم دا پته ده چې دا قرآن به دا سړی وبخي چې د چا ټوله زندگی په زنا کې تېروي زمونږ غوږونه ټوله ورځ سا اوري زمونږ سترګې ټوله ورځ څه ګوري زمونږ لاسونه ټوله ورځ څه سره لګي زمونږ خپې ټوله ورځ چرته روانې وي نو بیا بے اختیاره دی چې قبر ته روان کی الته ما څو جمعونه روح باندې څه بات شروع کړی دی نو ما وی چې وروره دا هغه روحونه نه دي چې د مرګ نه وروسته به نورو روحونو سره ملاو شي او سلام علیک وعلیک به وکړي او خوشحال به یو سره ګوري را ګوري به چې پلانې راغی په خیر رالی او ستړي دا روح به په داسې قهر اخته او په داسې عذاب به گرفتاري چې د ده به چاته خیال هم نه
اخر یو نږدې ته نږدې سړی خو اله په سړی باندې ښه لګي چې دی خو په زړه ورته جوړي کړ نو چې د خپل زړه کې سوری یو وینې تساسي نو کپلار راشي والله که خپې ولګي تاسو خیال راغی نو د دې وجه نه په یو خام خیال کې دا قوم پروت دی او بدبخت قوم ځکه دی چې نه د پرون خبره ورته یادی او نه په سبا سوچ وي د سبا سوچم ورسره نه چې سبا به څه کېږي د خپل انجام سوچم ورسره نه چې زما انجام به څه دا د پیښور دی او دا د لوی شیعه دلته اوسېږي زه کله دې شیعو ته وایم چې دې ګریوان کې وګورئ د ګریوان کې وګورئ بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېده نو هغې وصیت وکړ وصیت یې وکړ چې زما جنازه چې د ورځې اوچته نه کوي بل زما په جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي او پاس په صادر واچوي چې چرته پردې سړی هم زما د کفن ټوټه ونه ګوري د پیغمبر د وفات نه رستو د پیغمبر بی بی ابدالآباد د پاره داغه سره نکاح حرام وی ابدالآباد د پاره پیغمبر نه رستو د پیغمبر بی بی سره څوک نکاح نشي کوله او بیا د پیغمبر نه رستو د پیغمبر بی بی نه با چې د مسلې تپوس کېده نو پس پرده به کېده او आवाज به وشو چې یا امه اے مورې دا پلانه مسله څنګه ده نو خپل مور نه بم د مسلې تپوس پس پرده کېده نن زمونږ د میندو د خویندو د ښځو حال په دې ملک کې وګورئ یو سرکاري سرکولر جارو شوی دی چې هره محکمه کې به 15 ښځې برتی کېږي 5% ښځې به برتی کېږي یعنی سلو کې چې 95 سړي برتی کېږي نو 15 به ورسره جنکای برتی کېږي ولی چې باچهی د ښځو ده کړه 2 ښځې در باندې مسلط دي او قرآن څه ویلي دي د ښځو متعلق جشن قرآن ته خو راغلي یې ټول کړي قرآن ختم ته راغلي یې زه چل حافظانو ختم کړی دی راځئ پکې ثواب دی ثوابونه کم ځای دي د عذاب خیال کوا د خدای د عظیم قهر انتظار کوا قرآن وګورئ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان سشی په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا ان بطش ربک لشدید نه دی اورېدلی چې ستا د خدای گرفت داسې دی چې یو ځل سړی راونیسي بیا یې څوک خلاصولی نشي نو عزیزانو عرض مې داو چې قرآن یو زیارت نه دی او نه قرآن یو میله ده او نه قرآن یو تماشه ده قرآن قانون دی قانون کم ملک کی چې د قرآن غوندې قانون موجود وي او د هغې ملک د عدالتونو فیصلې د لارډ میکالې په جوړ کړي قانون باندې کیږي لعنت ته په هغه ملک باندې او لعنت ته په هغه چای چې هغه دا تصورم کوي چې زه د دې ملک مشر یم زما خو په ایمان تاسو ته یم چې بالکل دې ملک نه مایوس دی دا مې تصور کې هم نه راځي چې دا خلق بم چرته د سړي زامن شي مایوس قرآن ویلی دی د ښځو متعلق وقرنا
فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرنا پیغمبر دے خذو توایا چی قرنا فی بیوتکن، کور کی نہیں، خبردار چی